خوشي او ډېرې خوشۍ د الله د دغه عظیم کلام نه فارغ شوي او دا یې په خپلو سینو کې محفوظ کړي. اکثرو ځایونو د زه د سترمنو ته لاړ شم، هلته مې د هغګانو د حفظ نه فارغېدل کتلي دي ډېر. الحمدلله مولانا افضل صاحب دامت برکاتو او د دې د ملګرو د دې جدوجهد په برکت دلته ما دا ماشومانې ګلونه ولیدل چې دوی د الله رب العزت کلام په خپل زړه کې محفوظ کړو. دا د دې بیان دلیل دی چې اسلام څنګه سړي له حقوق ورکوي، زنانه له حق شان حقوق ورکړي دي. تاسو په دې کې د اسلام تاریخ چې تاسو وګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند نه واله الی یومنا هذا تر دې ورځې پورې اسلام چې زنانه له څونه حقوق ورکړي دي، د ځمکې د پاسه بل قوم، بل ملت، بل دین، بل مذهب داسې حقوق نه دي ورکړي. مخکې دلته کې یو فوټو مې وکتل، یو تصویر چې یو طرف ته پکې یو ښځې ته د سپو په شان پټۍ اچول شوې ده او دا په روډونو راښکلي کېږي. دا د یورپ د بازار د یو ښځې تصویر چې د سپو پټۍ ورته اچوله، د سپو په شان راښکلي کېږي. او بل طرف ته مې وکتل چې یو زنانه ده بیت الله شریف کې ده، په حالت د احرام کې ده، ناسته ده غرمه پې لګي، بیت الله شریف طرف ته لاس اوچت کړی دی، دعا کوي او خپل خاوند یې په احرام کې دی، خاوند پې د پاسه پر چترۍ نیولې ده، دپاره راځي چې لمر سخت دی، هسې نه چې زما دې بیبي ته تکلیف ورکړي. ما سوچ کړو اسلام بیبي ته دا مقام ورکوي چې په بیت الله شریف کې هم د دې د پاسه چترۍ ونیسه، هسې نه چې دې ته تکلیف ورسیه. او کفر یورپ د ښځې باره کې دا تصور ورکوي چې دې ته د سپو پټۍ واچوه، د سپو په شان یې راکاږه او بېعزتي وکړي. اسلام هغه دین دی عزتمند وه چې په دې کې د ټولو نه عظیم دولت او لوی دولت علم دی. علم یې چې څنګه بیبي ته ورکړی دی، نو د دې مثال په بل دین کې نشته. د ټولو نه لویه عالمه مور بیبي حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ده چې د دې رخصتي د 9 کاله په عمر کې کېږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدرسه کې مسلسل 9 کاله تېروي او عین د دې عمر 18 کاله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دنیا نه پرده فرمایي او د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د هغې نه پس د حدیثو په کرسۍ کښېني، د 40 کالو نه زیات وخت پورې د حدیثو درس ورکوي، د جانان حدیث بیانوي، یو حدیث چې کوم دی امت ته رسوي. او هغه صحابیه ده، هغه عظیمه ښځه ده چې 2210 احادیث د دې مور بیبي حضرت عایشې نه نقل شوي دي. 2210 احادیث ډېر غټ تعداد دی او دې کې بعضې هغه احادیث دي که چېرې امت ته د دغې مسلو پته نه ولګېدلې چې کومه مسله په دغه حدیث کې ده د حضرت عایشې، نو تر قیامته پورې امت په پوره په تیاره کې پروت و. لیکن الله تعالی دې په کروڑو رحمتونه راوړي زموږ د مور محترمې حضرت عایشې په قبر باندې چې د هغې د هغې احادیثو په برکت باندې امت د تیارو نه او د ظلماتو نه رڼاګانو نور ته راووتي. د اسلام بیبي له دا احترام ورکړی دی، دا عزت یې چې کوم دی ورله ورکړی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مبارکو ته وګوره، د هغې د بیبیانو سره چې کوم دی تعلق او ښایسته انداز ته وګوره، د هغې ناستې پاستې د خپلو بیبیانو سره وګوره، سړی حیران شي. اسلام خو هغه دین دی چې دې زنانه د مور حیثیت ورکړه او دی ووایي چې دې د قدمونو د لاندې جنت دی، ته به 100 حجونه وکړې، 100 عمرې وکړې، خو چې مور درنه خفوي د جهنم روپۍ به خورې. لهذا مور به خامخا رضا کې که چېرې دې لور له چې دې زنانه د لور حیثیت ورکړه، دی ووایي چې دا د کور رحمت دی، د دې نه بغیر ستا په کور کې خوشحالي او رحمتونه نه راځي. بخاري شریف حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا چې لور وشوه، دا لور یې لویه کړه، ښه تربیت یې وکړه، الله پاک به د دې لور په ذریعه د اسپران سیده جنت ته بوځي. دا مور په سیده چې کوم دی جنت ته بوځي. الله پاک په دغه اولاد د دې لپاره د جنت نه آړ جوړ کړي، د دوزخ نه مې آړ جوړ کړي، دوزخ نه مې مانع جوړ کړي. یو واقعه مې کتله، یو کس وه د هغې یو لور وشوه، دویمه لور
شپږ لوڼې مسلسله شوې و مولا دې چې کېده د خپلې بیوي پسې راغی جاهل ناپوه وي خو د دې نه پس دې لور نو شوه په ټوپک په دې کولمه دس زره وباسم ختموم دی ځکه ستا په صرف لوڼه کېږي ما له زوی راوړه دا کانې ورته ورکړې ویټه کوله دا زنانه عجزه په ژړا شوه په چغو به الله ته ژاړي یا الله مذکر او مؤنث اولاد نر او ښځه اولاد خو ستا په لاس کې زما په لاس کې نه دي یا الله زما د خاوند پوه کړه د الله نظام چلېږي د خاوند د شپې پوده کېږي د شپې خوب کې ویني چې د قیامت ورځ قایمه ده فرشتو په زنځیرونو کې تړلی وه او د جهنم طرف ته به راکاږي کله مې د کاڼو له پوزه راځي کله مخ راځي کله خوله راځي وینه مې په مخ باندې را روانې وي مخ مې لهو لهان دی فرشتې مې ډېر په بېرحمۍ جهنم طرف ته راکاږي چې به دې سړي جهنم واجب شوی د جهنم ته ورنوکې وي کتل مې چې د جهنم د دروازې ته ورسولم زما یو ماشومه لور ولاړه وه د جهنم په دروازه کې او دې فرشتو ته وایي چې زه هر تکلیف برداشتولو ته تیار یم خپل باباجان جهنم ته نه پرېږدمه زه چې یم زما باباجان تاسو جهنم ته نشئ ویشتلی دا ماشوم چې کله نابالغ معصوم یا نو فرشتې دې سره مقابله نشي کولی فرشته ډېر طاقتور مخلوق دی خو چې کله دا ماشوم نابالغ نه دي معصوم وي بیا فرشته د سره چل چال نه کوي فرشتې ورته وایي چې دې ماشومې سره به څه کوه نو دې خو حل موږ له نه راځي بیا چې واپس شو د جهنم دې بلې دروازې ته به بوځو دې بلې دروازې ته دا کس روان کړو دغه د کندو کپړو باندې دا خوله او دا پوزه راځي دې په زنځیرونو کې راکاږي چې د جهنم درېیمې دروازې ته بوځي هلته بله لور ولاړه ده او هغه وایي چې زه یم زما باباجان په جهنم ته تاسو نه وړئ فرشتې وایي راځئ درېیمې دروازې ته بوځئ درېیمې دروازې ته بوځئ درېیمه لور څلورمې دروازې ته څلورمه لور تر دې چې شپږ لوڼې وي په شپږمه دروازې شپږمه لور ولاړه وه فرشتې ورته وایي چې زه ښه شوه چې د خو شپږ لوڼه دي د جهنم اووه دروازې دي جهنم اووه دروازې دي اوومه دروازه به خالي راځي چې په هغې نه وکړو ځان ته خلاص کړو د اوومې دروازې ته چې روان کړو دې په چغو شو او په دې چغو کې د خوب نه راپاسې د بسترې نه راودانګل او د شپې خپلې بېبي له ورغې او هغې ته وایي چې خدای قرآن ته وګوره ما له لور راوړی د مازدي ته ضرورت نشته چې ما د جهنم د اوومې دروازې نه خلاص پیغمبر او محبوب علیه السلام بېبي له حیثیت ورکړی و اسلام زنانه له حیثیت ورکړی دی درجه یې وله ورکړی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو له څونه حقوق ورکړی څونه عزت احترام یې ورکړی د دې واقعې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د رسول الله بیبي محترمه د حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها دا چې کله مسلمانه نه وه نو د دې سابقه دین یهودیت او دا په یهودي دین وه او د دې پلار په یهودیانو کې ډېر غټ سردار ویل بن احمد هغه د اسلام خلاف ډېر سازشونه کول د بنو قریظه په غزوه کې هغه ته تېښ شو سره له تنده جدا شو مردار شو او بیا د بیبي صفیه لاړ وادي خیبر کې واده شوه په یو یهودي نوجوان باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اومه هجرې کې په خیبر باندې یرغمار وکړو او خیبر یې فتح کړو د هغې ښځې وینځې شوې او سړي غلامان شو اکثر پکې قتل شوه او وینځو کې بیبي صفیه هم راغله دا مسلمانه نه وه یو صحابي حضرت دیني اکرمي رضی الله تعالی عنه دی راغی یا د الله رسول زما یو وینځه پکار ورشه دغه وینځو نه یو وینځه واخله دې لاړو بیبي صفیه غوره کړه چې را روانه کړه یو صحابي د الله رسول پسې راځي یا د الله رسوله خو د سردار لور ده صفیه ده وانها لا تلیق الا بک هغه صرف ستاسو سره ښایي بل چا سره نه علما فرمایي چې دې کې کېدای شي نورو صحابو بیا په کې دا خبره هم راغلې وه چې د سردار لور د عام صحابي ولې واخسته دا مې بل چا له ورکړې وه پیغمبر علیه السلام د دې وجې نه د هغه نه هغې واپس کړو د هغې په رضا باندې د هغې په بدله کې هغه له اوږد غلامان ورکړل او د هغې نه پس بیبي صفیه مخې ته کېنوله بیبي صفیه فرمایي په خدای مې د قسم وي زما په زړه کې د پیغمبر دپاره خالص نفرت وه ځکه زما پلار یې وژلی و زما خاوند یې ووژلی و زما قبیله تس تس کړه پیغمبر علیه السلام په ما باندې پوه و ما ته وایي صفیه ستا په زړه کې به زما لپاره خړوالی و یا ستا پلار د اسلام خلاف دا غداري کړې وه خپل انجام ته ورسېدو ستا خاوند دا غداري کړې وه خپل انجام ته ورسېدو ستا قبیلې د اسلام خلاف دا کارونه کړي خپل انجام ته ورسېدو بیبي صفیه فرمایي په الله مې دې قسم وي زما په زړه کې چې کوم خالص نفرت و خالص په محبت باندې بدل شو خالص په محبت باندې بدل شو او بیا امام الانبیا باندې یو خبره وکړه توجه ده ستاسو که نه
امام الانبیاء ما ته فرمایي اے صفیه د الله د رضا لپاره د غلامینو قواسو آزادول دي او استغفر خلا او چې خپل والدین د احترام سره او د عزت سره پورا سوا بل موت ته بلاره شي او کوماري چې ستاره ډیر عزت سره کوم نه تاسو نه کیږي استاد اختیار دی زمين کو تمامي دنیا د خپل عقلونه راجمع کړي په دا وخت کې د نبی صفیه عقل تدرسي بتاد اختیار دی بيبي صفیه باندې فیصله کړو په دا بيبي صفیه فرمایي اختار الله ورسوله زه الله او الله رسول ورکوما خپل مور ما سره فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم او روایت کې راځي چې د دې سترګې نه یو ترتیب شنو د پیغمبر علیه السلام د تاسو کو صفیه ستاسو سترګې ولې شنه قال لي ان شاء الله فقر کړی او ابل شپږی کې دا الله رسول کو ویلو چې د پر نس کومه زمان په جوړه کې راځي شو نو ما خپل خاوند له کوم د تعبیر تاسو کو نو چې ما خپل خاوند ته چې کومه په بل کې کې راځي شوی دا هغه نه داسې پلوټ ته موجود سترګې راځنه کړه او ورپسې راته دا وی چې حتی د یسرب او د مدینې د بادشاہ وګړو ویلې دا به د خپل نکاح کې راځي امر شو الله د الله رسول په نکاح کې کوم دی راوځي فرمایي کله چې پیغمبر علیه السلام پر ما خپل راځه دې خپل کوه کې ورولا رسول الله صلی الله علیه وسلم او امام الانبیاء د خپل لاسونو مبارکونه کوجه جوړې کړې او بي صفیه ته فرمایي صفیه تناوي دلهنیا راشه په دې کې پکې د ورکوې د وکیلا بي صفیه فرمایي زه حیران شوم چې د الله رسول په هغه لاسو کې مزه خپلتم دا خو ما ته به دې ښکاري ورته وخت کې الله پاک سونه ادب او احترام باندې نصیب کړو زه حیران شوم او رسول شوم ما چې الله تعالی د رسول دا طریق کې چې کوم خپل خپل کما زرست شوم پیغمبر علیه السلام اصرار وکړ چې نه قبل عزیز ما دي الناس کې خپل خپل په مختبه کې دا وخت الله تعالی زما په ځکه واجو چې د کنجه کې د فی په ځای باندې پنده کې دا دا خپل پنده مې ورمخکې کړه او د امام الانبیاء په کنجه کې کې کولا په دې طریقې سره زه او کې چې کوم دی ورپته ما روان شم مدینه منوره ته راغلم مدته تیرې دا یو ورځ بي صفیه ډېر ژړل امام الانبیاء ته تاسو کې صفیه ولې ژاړي بيجي لکه راته په ورو کې چې يهوديو ما ته په ورو کې پیغمبر علیه السلام خان ویلا راشه ورته ووایي چې زه د پیغمبر نور یم د دې نیکه چې وو د پلارانو کې هارون علیه السلام دا د بني اسرائیل د اعلی نسل سره تعلق ساتي د دې په نیکیانو کې هارون علیه السلام تېر شو په ترونو کې موسی علیه السلام تېر شو ویلا راشه ورته ووایه په جواب کې چې زما پلار پیغمبر هارون علیه السلام زما تر پیغمبر موسی علیه السلام زه د امام الانبیاء په نکاح کې د څنګه ماته راغلی دا لړاو مکه سم خبره ورته چې کوم دی وکړه پیغمبر علیه السلام مرض الوفات کړي او په دا وخت کې ټول بیبیان کړاړي دي بي صفیه رضی الله تعالی عنها ډېر زیات خفه ده او ډېر درد پروجوي اذا الله رسول الله غواړي چې ستاسو د ټول درنو واخلم په ځان کې او دا د دې مرض نسبت کما دا خبره چې کړه وکړه نو نور بیبیان دا خبره محسوسه کړه امام الانبیاء ته اندازه ولګېده چې بیبیانو دا خبره محسوسه کړه وی فرمایل ای بیبیانو وورئ په خدای مې د قسمي صفیه چې کومه خبره وکړه دی د زړه د کومې نه کړې ده د زړه د ویښ نه یې کړې غرض دا کوم عزتمندو اسلام بیبي ته دا عزت ورکوي اسلام زنانه ته دا عزت ورکوي اوس یو کتاب لیکلی شو دا اکثر ملګرو ته راغلی او هغه کتاب په 300 جلده کې دی ما پروس کال په 1,40,000 راغلی څنګه قیمت دا کتاب 1,40,000 تاسو موبایل د عملیات را دا یو کتاب ته ناستې پرسل په پښتو کتابونو ورته ګران 1,40,000 څنګه قیمت پروس کال ما 1,04,000 باندې راستري تاسو به حیران شئ 300 جلد کې دا کتاب دی کوم عالم چې لیکلی د هندوستان د مولانا اکرم نبوي صاحب او د دې کتاب مصطفی